بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. انتهایی واجب الاحترام، دغه فیسبوک په دغه پاڼه باندې به تاسو وینئ چې د اسلام آباد په دغه سرزمین باندې څه زنانه راوتې دي د بلوچستان د حلقې نه، او د هغه ځای نه تقریبا مارچ په شکل کې دې ځای ته راورسېدو. نو په دغه سوشل میډیا باندې دوه قسمه خلک دوه قسمه رایګانې پیش کوي. یو خو دا ده چې دغه زنانو خلاف پوسټونه کیږي، بل دا ده چې دغه زنانو په حق او په مرسته او هغې سره د همدردي په بنیاد باندې پوسټونه شیر کیږي. باید چې زما پیغام د پاکستان د سرزمین د مولیانو دپاره دی، د طلبه کرامو دپاره دی چې وګورئ که دغه شان دي دغه زنانه راوتل. اوله خبره خو دا ده، آیا که دغه زنانه بې ضرورته وتې وي یا بې بنیاد بې مقصده وتې وي او دیو په شریعت کې هم د دیو د وتل څه گنجایش نه وي، بیا علما کرامو ته پکار دا ده چې د دیو دغه میدان ته راوتلو متبادل یو لاره د دې ته وښایي او د دې دپاره د اواز اوچت کړی شي او دغه زنانه دې په کورونو کې بند کړی شي. ځکه که تاسو په نیز باندې که دا بې بنیاد وتې وي او که چېرته دغه زنانه یو حق او سچ ناره اوچتوي او بې مقصده نه دی بلکې با مقصد میدان ته راوتې دي، نو باید چې دغه مسلمانان دغه علما کرام، خصوصا هغه علما کرام چې هغه د فلسطین دپاره په خپل دغه مسجد کې په محراب او په منبر باندې دغه مولیان دغه علما کرام په جذباتو کې راشي او د مسلمانانو سره د همدردي په بنیاد باندې بیانات کوي. د مثال په طور بل یو ملک کې چې چېرته د مسلمان باندې ظلم وشي نو د پاکستان ټول خلک راوځي، خصوصا مولیان هم احتجاج کوي. نو باید چې نن دغه پاکستان په سرزمین باندې که چېرته دغه زنانو سره ظلم کیږي نو مولیانو ته دا پکار ده چې د دوی په حق کې د اواز اوچت کړی شي. لږ خپل دغه الیکشن ټولو مسلمانانو ته پیغام دی چې خپل دغه الیکشن دغه مصروفیت نه هم یو نظر هټ کړ، دغه مظلوم دغه زنانو طرف ته هم وکړي چې نن هغوی باندې څومره ظلم کیږي. که حقیقت کې ظلم وي دغه مظلوم سره ودرېږئ او د ظالم خلاف اواز اوچت کړئ، ځکه چې دا زموږ بنیادي حق ده. که چېرته یو زنانه مجبوره نشي دا د کور نه بهر نشي وتلی، او که چېرته مجبوره نشي دا دغه شاندې بې پردګي نشي کولی، حیاداره زنانه که چېرته یو زنانه مجبوره نه وي هغه دغه شاندې دومره سختې نه برداشت کوي. که چېرته یو زنانه مجبوره نه وي او هغې یقینا دردېدلې نه وي، یقینا خپل کور والا خلق د خپل سترګو نه ورک کړی شوی نه وي لیدلی، یا دغه شاندې د خپل کور خلک هغې نه ورک شوی نه وي، نو هغه دومره تکالیف او دومره مصیبتونه هېڅ چېرته هم نه برداشت کوي، دومره بې عزتي هغې چېرته هم نه برداشت کوي. دغه شاندې د لوی لوی خلکو یعنې د حکومت سره هغوی چېرته هم د مقابلې دپاره میدان ته نشي وتلی. که چېرته دغه مولیانو ته که دا په حقه ښکاري دوی سره دې ودرېږي، ځکه که چېرته په حقه باندې وتلی وي د مولیانو بنیادي فرض دی چې دغه مظلوم سره ودرېږي، او که په حقه نه وي ودرېدلي نو دا هغه ملک ده چې د لا اله الا الله په نوم باندې ازاد شوی ده. یقینا په دې کې دغه شاندې کارونه کول، دغه شاندې کارونه کېدل یقینا دغه پاک کلمې سره دا ډېر زیات بې وفایي او جفایي ده. نو الله رب العالمین د ټولو مسلمانانو ته په هر ځای کې د حق خبرې کولو توفیق ورکړي. الله رب العالمین د هر ظالم تباه او برباد کړي او هر مظلوم دغه درد دی الله رب العالمین واوري او ټولو مظلومانو سره د رب العالمین د مدد او امداد وکړي.